عبارت وایلک يعلم أن العلم يطلق على معان أحدها وصول صورة الشيء في الأكل، ثانيها الصورة الحاصلة من الشيء عند الأكل، ثالثها الحاجر عند المدرك، رابعها قبول النفس لتلك الصورة، خامسها الإضافة الحاصلة بين العالم والمعلوم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتن کی پرون خبری شوی پینزه خبری پوشره اسو اعلم ان العلم يطلق على معاننا د علم بارک یوسو خبری کی. علم منطق دا مقید شی ده او علم دا مطلق ده ہوئے علم نظری ده او که بدیهی ده. نظری ده تا ہوئی چه سوچ فکر بکے اگے نفس تا ته یو چیز حاصل شي ته نظری وي. بدیهی دي ته وي چې سوچ فکر ته پکې اجته نه نو دي ته وي بدیهی. اوس علم نظری دی یا بدیهی دی د باره کې د حکماو د متکلمینو اختلاف دی. چا اختلاف دی؟ امام رازی صاحب وایي چې علم بدیهی دی دا محتاج له تعریف نه دی. هر سړي ته پته لګي چې علم څه ته وایي. د هر یو شی ځان لا علم د منطق ځان لا علم د هر سړی به وایي چې چاته به منطقي وي. د نحو ځان لا علمي هر سړی په دې پوهیږي چې چاته به نحوي وي. د صرف ځان لا علمي هر سړی په دې پوهیږي چې د چاته به مصری توب ځان لا علمي د زمینداري ځان لا الى اخره وقس على هذا البواخيه وایي کنه عمرانه ماشاءالله. نو دې کې خود ټینشن تاجت نشته. د سړځه ځان له علمي د ګرمه ځان لدې کې تعریف ته احتیاج نشته. امام غزالی او متکلمین وایي چې دا علم نظری دی. علم څه دی؟ لکه د دې علم پیجندل موقوف دی په نظر او فکر باندې. نو اوس د چا چې رائے دادا چې علم نظری دی یعنی علم لا تعریف ته ضرورت شته نو دی کم بیا اختلاف دے. سو کوئی چه علم متعثر التحدید دے، سو کوئی چه علم ممتنع الحصول دے، او سو کوئی علم ممکن الحصول دے. ممتنع الحصول چاہتا حاصلی دے نشی بس ذہن کے راضی نا. سو کوئی ممکن الحصول دے جزان او کڑے نو داغی علم تا حاصلی دی شی دا علم تعریف. کم خلق چوئی چی علم تعریف ممکن الحصول لے پا دی کم بیا اختلاف دے چی متیسر التحدید دے کو متعثر التحدید. نو امام غزالی وی چی علم متعثر التحدید دے. علم تعریف شتا خو تعریف گران دے. تعریف اسے دے لکو دانا چی تعریف شتا نا خو اگا تعریف دے علم چی کم دے نو اگا گران دے. او امام غزالی سے چوئی نو آگوی چه علم صده لکه متعثر التحدید. خاجی دا خو یو مختصر مسئله شوا چه متکلمین متیسر التحدید گڑی امام غزالی متعثر التحدید گڑی. اس مسئله صدا مسئله اصل دادا دا دی نزائی تمہید نا پس اصل مقصد داری چه کم خلق قائلین دی چه دا علم تعریف متعثر التحدید دی. تعریفی کی خوگران دے. تعریفی خوگران دے. نو پا دغه سلسلہ کی دیار لس مذاہب و تاسو پا سلم کے وائے دل تا کتن شپگ مشہور ذکر کی. رنبی وی حصول صورت الشیء فی العقل. حصول اعلم ان العلم یطلق علی معان وی اعلم زان بدی خبر پویا کا. اعلم دا امر صیغہ دا یا واجب الاستطاری اند ضمیر پکے دے چه ان العلم یطلق علی معان دا علم اطلاق قولی شی پیوسو معنیو باندے. احدها حصول صورت الشیء فی العقل. تاسو بگورے چه کتاب دا کتاب سرا الفاظ دا الفاظ سرا او لگی دا با توجہ غوڑی.
احدها حصول صورت الشیء فی العقل وی د علم شپږ تعریفونه دي پاغه کې یو تعریف چا دا کړی دی چې حاصلېدل د یو څیز د صورت دی فی العقل په ذهن کې یعنی محض حصول ته علم وي د حاصلېدو ته علم وي معنا مصدری حاصلېدل مصدر دی کنه مصدری معنا ده د حاصلېدو ته علم وي بذات داغي خارج کې وجود ضروری نه دی مثال په تور باندې مووي چې سړزي څه ته وي یو کس وي چې سړزي په بعض ملکونو کې د یو موسم نوم دی او دا چې کله راشي پوهېږې که نه بیا بسا چې جا البرد والجبات که نه واسکټې به را پیدا کې میله کې به ګرځې کباړ به اخلې نو د ده سړزي لیدلې نه ده که ویلې ده بس یو تعریف د ده ذهن کې صرف حاصل شو نه لیدلې ده نه پې پوره پوه دی خو څه شو لکه صرف حاصل شو نو دکې ته علم وي دا ذهن کې چې یو څیز صرف محسوس شو او راغې د ذهن کې حاصلېدو ته څه وي لکه علم وي مثال په طور باندې ما زید لیدلې نه دی چا راته ووایي چې په پلانکي کلي کې یو طالب دی او کافیه عبارت ورته په یاد دی نوم یې څه دی زید اوس ما ته د زید علم حاصل شو که نه شو صورت مې ولې لیدلی دی ملاقات مو سره شته دا نفس حاصلېدل څه دی لکه علم دی دویم دی ثانیها الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل اول صرف حصول ته علم وي اوس صورت ته وي الصورة الحاصلة اغه صورت چې حاصل شي من الشيء د یو څیز نه عند العقل په عقل کې متوجه شاله وګوره کتاب خو چونکې تاسو داسې وګڼئ چې تکملې پته ورې وای نو چې یو ځای پکې هم داسې مجهول راغی نو بیا خو نقصان وشو تاسو به یو لفظ لګوئ دی خپل کې فرقونه دي پرې فرقون ځان پوه کې الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل اغه صورت چې حاصل شي الکه صورت یاد کو دی کې بلکې صورتو کا صرف حصول ای کې صرف حصول دی کې صورت هم ده الصورة الحاصلة اغه صورت چې حاصل شي من الشيء د یو څیز نه عند العقل په عقل شریف کې په مغزو شریفو کې په دماغو شریفو کې په خبره راسه کنه چې دماغ نو شریف پشي بوس خونه شریف کیږي یو څیز د ازوا زاړه مثالونه یاد کا اول کې ما ویلو چې سړزي و یو کس د سړزي تاسو کو دا ته خبره وکړه هغه سړزي لیدلې نه ده د سړزي په علاقه کې جون تیر کړي نه ده اوس یو کس ته دک مثال راواله هغه د سړزي موسم په هغه تیر شو سړزي ولې ده کنه خو اوس موسم د ګرمۍ ده نو سړزي شته نشته خود د په ذهن کې مستقل صورت د سړزي راغی کرانه غي که صرف علمو هغه اول کې صرف حصولو دې کې ور سره صورت هم راغی چې واقع دا سه بغړبېږي په خبره پوهېږي کنه الی اخره فالمبارک لمن لم يزوج نو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل هغه صورت چې حاصل شي د یو څیز نه په عقل کې دویم مثال مې صدر کړو د زید کنه اوس د زید باره کې چا ووایي چې هلکه یو هلک دی کافیه یاده کړې ده متن په یاد ورته یاد دی ټکار ته وباسي هلکه نوم یې څه دی زید نوم یې دی طالب خو چې نوم بوري بیا یې معلومات کوي که نه چې چا کې صفت وي دی ورپسې لاړ چې هلته وکتل پاکي زید یو سلنډر و ده ورته وکتل چې ګیس واقعي تا ته کافیه یاده ده او ما ته یاده دی ته شروع که بس الی آخره نو د اوس زید په خپل سترګو ولیدو کنه او د هغه نه چې کوم دی یو صورت هم راواغسته چې برت یې ویښ کې والي دي سترګې توره کړي دي په خبره پوهېږي که نه ږیره اوږده ده لنډه ده هغه صورت د راواغستو د کپرې شریفه کې کېښودو اول کې او دویم کې په فرق پوه شي هلته کې خو ده لیدلې هم نه نو صورت نه صرف حصول شوی و چې او یو کس دی دور علم دته حاصل کو چا ود ویلو چې لکه تا ته پته شوی چې او لیدلې مې نه ده خو پوه یم دې کې څه دی دې کې وایي او لیدلې مې هم دی واقعي چې داسې دومو شکل یې داسې دی پوزه یې کږه ده سترګې یې نیغې دي غوږونه یې غټ دي الی آخره
ٹھیک شو جی دریم صورتو الحاضر عند المدرک دا مرزاید والم دا تعریف غورا کړی دی دا ډیرو خلکو خوښ شوی دی خو تاسو ګورئ ډومبي صورت کې وجود شته دویم صورت کې وجود شته نه ډومبي کې صرف اصول دی دویم کې صورت دی اوس وایي الحاضر عند المدرک هغه څیز چې هغه د معلومات حاصلونکي خوا کې موجودي د عالم خوا کې مدرک عالم شو د عالم خوا کې چې څه لکه موجودي یعنی صرف وجود شی ته او حضور شی ته علم وایي صرف حصول تم نه وایي صورت حاصله ته هم نه وایي بلکې حضور شی وجود آسیز به موجودي صورت اول څه شو اول خدا و چې د سړزي لیدل هم نه وه هسې به ته چوو چې سړزي دغسي دویم داسې وه چې سړزي ولیده او دی پوه شو چې دا موسم د واده د کولو نه دی اثر یې پرې راغی که نه اوس د دویم صورت کې بیا هم سړزي تللی وه ګرمۍ کې د ته علم و د دریم صورت کې الحاضر عند المدرک سړزي ده پوهېږي که نه جام یې رپي و چا ورته ووایي چې سړزي پېژنې هغه ورته وایي دا په 38 چې ولاړم خو سړزی ده وجې ولاړم پوهېږي که نه عمران دا موسم به راشي دا ته به زه ووایم په خبره پوهېږي که نه یو لطیفه راته رایاده شوه ډېره خطرناکه ده بس ایسته تېر به شو صحیح ده د کنس حاشیه به یې کړو اوږده د ټایم یې نشته نو الحاضر عند المدرک چې بالکل هغه څیز موجودي لکه دواړه حصول هم شو صورت حاصله هم شو او حاضر عند المدرک هم شو دویم صورت د زید د چې هلکه تا ته چا ویلي دي چې زید نو د دویم صورت کې خدا دی چې اول دا و چې تا زید لیدلی نه دی بس هسې دی چا ووایي چې زید یو هلک دی کافیه ورته یاده ده او سم ټرار ترې وباسي پوهېږي که نه او دویم چې کوم دی نو هغه خو ته لاړې ودې لیدو خو چې کله رالې نو صورت چې ذهن کې کېناست دغې ته دریم دا دی چې ته لاړې ور دې وټکه او زید راووتو سلام کلام دې ورسره وکړو ته ورته وایي ته زید وي او زه زید یم ما وایي چې دا کم پراډولا دی ښه او زه یم کمال دې څه دی ما ته کافي یاده شروع یې وکړه اوس هغه شروع کړې ده ته ورته ګورې الحاضر عند المدرک دې ته علم وایي دې ته څه وایي ما ته اوس د زید علم دی ما ته اوس د سړزی علم دی خبره باندې پوه شوې که نه شې په پوهې رابعها قبول النفس لتلك الصوره څلورم قبلول د ذهن دی دغه شکل لره اوس مصیبت دا دی هسې نه ته لاړ شي اور هلته کې اطمینان دی ونی شي چې دا چې ته بل څوک دا چې ته څه بل څوک شکل یې بدل شوي یا هسې په دوکه وله چا شکل جوړ کړي پخوا چې ته بونیریان حج له تلي وو ځان سره مور بوتلی وه څه شو تا ته بھائی هغه مور ځان سره بوتلی وه حلق کوي که نه هلته خو سر خوري چې ځان له سره خره مور له هم په کپره یې چاړه راښکېده نو هلته چې ته بل رور و نو هغه د خپل رور ملاقات له راغې صرف د رور سره سلام وکړو مور سره سلام نه دی کړی هسې هغه رور ته غوږ کوي دا خوا کې چې بابا ناست دی یوسف زمونږ د ابۍ په شان نه دی او دا د مور ته وي غږ دی ورته ته وي خوا رانه دی خوا څه کار په سر یې ښکل کو پوهېږې که نه نو کله کله نفس قبولیت بدل شي په سړي باندې دا هغه دی چې قبول النفس لتلک الصوره تا ته چې ما ووایي چې دا سړزي ده او ته ګړبېږې او ته وایې چې دا به سړزي نه وي د دې به څه بل نوم نه چې زړه دې ومنله په خبره ورسېدې یو صورت د ذهن ته راغی سړزي تېره شوه دوه درې کاله پس ته ووایي چې او داسې حالت و یا مثال ته لاړې او تا ته کافیه شروع شوه خو ته په دې مطمئن نه چې دا هغه زید دی نو بیا خو حاضر عند المدرک هم دی که نه صورت حصول هم شو او دغه رنګې صورت حاصل هم شته حاضر عند المدرک هم دی خو ستا ذهن منلی نه دی چې دا هغه زید دی کیدای شي بل چاته هم کافیه یادوي د خر په ځای مې کولل داغلي په خبره پوهېږې د خرو له به مخکې داغ ورکو
د خپله نو بیا به منډه خوله نو آسیس به په اور ګرم کو نو خو یخیږي که نه نو هر سړي به خپله خر نیولو نو خپله به وله زر زر ورکو نو هغه به نمبر په نمبر تو نو شي چې دا ګرم و نو چا چې خر نیولو د هغه په ځای د هغه خر والا خپله ګرم سي خوړو نو هغه چغه کړه پوه شوې نو هغې که چې د دې خر او د دې سړي تارونه ټچ شوي شاټ یې وکړو منځ کې هغه وایي زر یې دغه کړم پوهېږې که نه نو هغه لور ورته وایي ځکه نه کار د ونه شو دا خو تا زما په خپه شوی و نو هسې نه چې پردي سپلی کې دې خپه ورکړي هغه زید نه یې ته وایې چې کنې داسې دی لکه دا زید دی پخوا چې ته یو سړي د شیشې ډېرې کمې وي بونیرې وي چې ته نایي دوکان کې ویښته سم کړو نو مخامخ یې ځان کتو که نه چې دا سړی څنګه ماته نیغې ګوري چې زه داسې کوم دی هم داسې کي زه پوره حساب کتاب دی بیا چې ته څلور شپږ کاله تېر شو د ده کوېدن وه نو خواښې ورله دا سامان را لیږي که نه بنین و صابوندانې وغیره ذالکه من الکتب الکثیره والمواد الموادعه نه چې ډېر څیزونه یې راوړه نو ده چې ته پکې شیشه راواغست چې وی کتل ځان ته سړی سوچ کې لاړه وی قسم په خدای چې دا سړی ما مخکې لیدلی و په خدای مې قسم وي ګپ کې ماړه وی خلکو یې خواښې وي چې دا څه په شفیق وړېدو او خو بلکل دا الف د اوږدوالي نه دی خبر هغې وی ښه سړی هسې م خولې چینګوي دا ما د نهي دوکان کې لیدلی ده خو هلته ویښته سمولګر نه لیدلی وي دا سړی ما د نهي دوکان کې لیدلی نو قبول النفس لتلک سوره وشو که ونه شو نو ده ومنله قبول النفس لتلک سوره چې قبول کی ذهن دغه صورت لره اوس وګوره حصول صورت به راجم کې اول به حصول کې بیا به یو صورت راولې بیا به هغه حاضر هم کی او بیا به ذهن قبول او تسلیم هم کی نو څو صفات پکې رالو نو چې دا څلور صفات د یو څیز باره کې رالل نو هغه علم دی منطق به ته پیژنې هم د منطق یو شکل او خلاصه به هم ستا مغزو کې پرته وي د منطق کتاب به دې مهته وي او دا به دې منلي چې زه په دې ځای کې پوهېږم اله به منطقي کېږي که نه منطقي کېږي ته خیال کوه ښه دا پرور و د مولاتوب نوم لرکوي کله چې لږ ډېر نه ښایي چې زه عالم یم نو ستا خیال دی ترقي د ادنا نه اعلی ته روانه ده سات په سات تعریفو چې کوم دی نو څه کوي اوږدوي خامسها پنځم تعریف الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم علم چې کوم دی دا نه د حصول نوم دی نه د صورت نوم دی نه د حاضر عند المدرک نوم دی نه د قبول النفس نوم دی دا خو الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم د عالم او د معلوم په منځ کې چې کوم نسبت دی دغه نسبت ته علم وایي سړیه زه عالم یم مثلا اور دا منطق شی معلوم دی د علم ما ته راکړی شوی که نه زما او د په منځ کې یو نسبت دی دا نسبت دی د مطالعې دا مطالعه علم دی دا نسبت دی ما ته په یاد دی حافظه شوه دا علم شو د عالم او د معلوم ستا نحوې سره تعلق دی اوس دا نحوه ته په کتاب کې ښه وی که اجرا یې ښه کې که ترکیب یې ښه کې وغیره نو دغه د ستا او د هغې نحوې په منځ کې چې کم نسبت دی یا د طالبې نسبت دی یا د استادې دغې نسبت ته د هغه څیز علم وي نه پوهېږي ما سره ما ته د زید علم دی څنګه علم دی زید زما رور دی دا رورولي د دې زید او زما په منځ کې یو علم دی د نسبت ته علم وي د سره وجود او دغه ته حاجت نشته نو د دې آخري مطلب څه شو یعنی علم نه د حصول نوم دی او نه د بلکې د هغه نسبت نوم دی چې د عالم او د شیء معلوم په منځ کې حقیقت دا دی حقیقت چې علم په دې ټولو څیزونو کې د هیڅ څیز نوم نه دی حقیقت علم نوم دی د حقیقت کې د منشأ انکشاف د څه نوم دی لکه منشأ انکشاف چې د په ذریعه باندې بنده ته څیزونه ښکاره کېږي بس دغې ته علم وي ټیک ده که نه د چا په ذریعه په کم څیز په وجه باندې چې سړي ته یو څیز واضح کېږي هغې ته علم وایي
یو سیس چې کله تا ته واضح شو بس تا ته د هغې باره کې علم وشو تر څو چې ته منطقي شوی نه یې تا صغرا او کبرا جنګولې نه دي ته منطقي کېږې نه خو خبره پوهېږي چې صغرا او کبرا نه نتیجه راوباسې نو بیا به څه شي منطقي به شي که نه یو ډېره غلطه لطیفه مې مازغو ته راشه خو زه بس روکی که نو الاضافة الحاصلة بین العالم والمعلوم خجی اوس په دې د ټولو اتفاق دی چې منشأ انکشاف ته څه وایي علم وایي علم د څه نوم دی منشأ انکشاف د څه په ذریعه چې څیزونه واضحه کېږي دغې ته څه وایي لکه علم وایي نو دې کې اوس د ټولو اتفاق دی چې علم دې ته وایي چې د څه په ذریعه باندې د اشیاو انکشاف راځي دا اختلاف د علم په تعریف کې نه دی په خبره باندې ونه رسېدی دا اختلاف د علم په تعریف کې نه دا د علم په سبب کې دی چې دا منشأ انکشاف راځي پسو شیز واضح کېږي پسو نو څوک وایي د یو څیز علم به هله راځي واضح کېږي به هله چې حصول د صورت شی وشي حصول وشي څوک وایي چې علم به هله راځي د یو څیز چې تا ته د هغه صورت حاصل شي څوک وایي چې هله وایي چې هغه حاضر عند المدرکي څوک وایي چې علم به هله چې قبول النفس تلک صوره وغیره ذالک څوک وایي چې نسبت ستا او د هغه شی معلوم په منځ کې نو اصل کې د علم تعریف د ټولو په نظر اتفاقي دی چې یو شی ستا ته واضح شو تا ته د هغه څیز علم وشو تا ته پته ولګېده چې نحوه کې معرب څه ته وایي مبني څه ته وایي معرفه څه ته وایي نکره څه ته وایي نو تا ته د نحوې څه شوې عالم شوې اوس دې کې هېڅ شک نشته چې تا ته نحوه معلومه شو نو دا ته د نحوې علم وایي دا کې خو دا کېږي به پسو دا سبب یې څه دی طریقه به یې څه وي په دې کې اختلاف دی نو څوک وایي عالم کېږي به د نحوې علا چې تا ته صرف حصول د نحوې وشي څوک وایي چې نه پوره صورت د معرب او مبني راشي څوک وایي چې معرب او مبني در سره یې او وی یې هم او اجرا یې هم کوې تکرار یې هم کوې څوک وایي چې اجرا او تکرار یې کوې خو دا مازغه دې وویم چې آو لایق ده ته وکړي چې معنا ټیک روانې ورسېدې په خبره او څوک دغه بله خبره کوي اضافة الحاصله نو دا ټول د علم تعریفونه کوي څه کوي لکه خدا یاد ساته علم د خپل تقسیم اولی په اعتبار سره په دوه قسمه دی په څو قسمه دی په دوه دا هغه تقسیم نه دی چې بسو دا سبق والا تقسیم نه دی تفصیل والا تقسیم دی سلنډر علم حضوری او علم حصولی علم حضوری څه ته وایي چې شیء معلوم بذاته د مدرک سره موجودی شیء معلوم د مدرک سره سی لکه موجود علم حضوری دا علم ما سره ټیم حاضری علم ما سره ټیم سی لکه حاضری دې ته علم لکه خارجي مشاهدات وګوره زموږ مخې ته نور سپوږمۍ شپه ورځ دا خارجي مشاهداتو کې مونږ وینو که نه هر ټایم دا علم مونږ سره حاضري که نه کله کله رکېږي هر ټایم چې حاضري دی ته علم حضوري وایي علم حضوري وایي دې کې مونږ سره کړاو وغیره او ټینشن ته نه ورځو ښه علم حضوري په دوه قسمه دی قدیم او حادثو علم حضوري قدیم چې کوم دی دا د الله علم دی په تمام دنیا باندې الله ته دا علم حاضر دی او که نه دی هر ټایم کې کله کلی او قدیم دی که حادث دی قدیم دی قدیم څه ته وایي لکه غیر مسبوق بالعدم ته حفیظ الله څه ته وایي بچې غیر مسبوق بالعدم ته څه وایي قدیم آگے چلو اور بل دے علم حضوری حادث لکه د تمام انسانانو علم په خپل ځان باندې د تمام انسانانو علم په خپل ځان باندې نو دا علم حضوری دی هر ټایم دی که نه دی خو حادث دی قدیم نه دی د مخکې نه نو حادث مطلب دا دی مسبوق بالعدم چې څه زمانه داسې وه چې دا نه و چې مونږ نه پیدا زمونږ دا علم مونږ سره و یا چې پیدا م شو نو چې کله ماشومانو مونږ خپې و لاسونه غوږونه پېژندل ورو ورو تا غوږ ته لاس ورسو چې دا غوږ دی پوهېږي که نه وغیره ذالکه صرف غوږ نه الی آخره پوه شو که نه غویي ته هم څنډه دې را پرانستو علم حصولی دویم قسم شیء معلوم
صورت او داغه حقیقت دا چې کلیتن د مدرک سره موجودی او مدرک ته حاصلی یعنی دغه عالم ته حاصلی دی ته وی علم حصولی. علم د یو سیز عالم سره موجود دی او د ته حاصل شوی دی د مخکې نه نو حاصل کړی دی ځان یې کړولی دی نو دې ته څه ویل لکه علم حصولی. څنګه چې هغې کې دوه قسمو داسې دی کې هم دوه قسمه دي. علم حصولي په دوه قسمه دی تصور او تصدیق. تصور به سبق انشاءالله الرحمن وایو په سبق باندې څوک پوه شوی